د نبوت په شروع کې هم محمد رسول الله ښه خوبونه لیدل، داسې د هجرت په شروع کې محمد رسول الله خوبونه ویني. په روایاتو کې راځي چې محمد رسول الله صحابه کرامو ته د هجرت حکم، نو صحابه کرام روان دي. په صحابه کرامو کې اول صحابي سي مدینه منوره ته هجرت کوي، هغه د محمد رسول الله رضعی ورور دی، د محمد رسول الله سره شدید ودلی، هغه د ابو سلمہ په نامه باندې دی. د دې د هجرت عجیبه واقعه ده. قریش خبرېږي چې اوس خو د زموږ علاقه خلاصېږي، هغه کسان چې صحابه کرام دي د محمد رسول الله دین یې منلی دی، دا خو اوس له مکې څخه مدینه منورې ته هجرت کوي. نو په هجرت کې اول کس دی هغه ابو سلمہ دی، دا د محمد رسول الله ورور دی. داسې کله اراده وکړه له مکې څخه مدینې ته ځي، نو یو دی یوې د کوروالا ده، یو سلمہ چې د ده زوی دی کوچنی، دغه درې سره په اوښ باندې سپاره سو، له مکې څخه روان سو. قریش خبرېږي چې ابو سلمہ ووتی له مکې څخه مدینې ته روان دی، مخ ته یې لار ورته ونیول. د سلمہ چې کومه مور ده ام سلمہ، د هغې قبیله هم راله لارې نیولې ده، او د ابو سلمہ چې د سلمہ چې کوم پلار دی د دغه قبیله هم راله لارې ونیول. د دواړو قبیلو خلک رالو، اول وار یې چې د ده کومه کوروالا ده ام سلمہ چې د سلمہ مور ده، هغه قبیلې والا ورته وایي چې تا ته خو اجازه نشته، ته که دا غواړې چې له مدینې څخه مدینې ته هجرت وکړې ته تللی سې، لیکن دا خپله زنانه موږ نه در پرېږدو. نو ام سلمہ یې ځینې راوګرځول. په دې وخت کې هم ابو سلمہ دا نه وایي چې زما کور والا پاته سوله نو زه به څه وکړم، د محمد رسول الله خبره به پرېږدم، هجرت به پرېږدم. هغه بله قبیله چې د ده خپله قبیله ده، د ابو سلمہ خپله قبیله راغلې ده، هغو بیا دا کوچنی بچی ځینې واخیست. هغه وایي بچی خو د پلار په حق کې، لهذا که ته چیرې هجرت کوې مدینې ته موږ دا خپل بچی نه در پرېږدو، ځکه دا خو زموږ د قبیلې دی. لیکن ابو سلمہ دین ته غټه قرباني ورکوي. هر صحابي دا رقم ته و چې صرف محمد رسول الله اشاره ورته وکړه، بیا به پر هغه کار باندې ټوله زندگی تیروله، داسې نه صرف په هغه وخت باندې، یا ټوله زندگی بیا هغه شی په یاد. نو له ابو سلمہ څخه یو کوچنی بچی دی، هغه خپلې قبیلې یوړی مکې مکرمې ته، او هغه د ده چې کومه کوروالا د ام سلمہ د دا کوچني نوم دی، ام سلمہ چې د ده مور ده هغه خپلې قبیلې والا بوته. په روایاتو کې راځي چې ام سلمہ به له سهاره څخه تر مازګره یو غونډۍ ته وخته، له سهاره تر مازګره به یې ژړل. دا څومره وخت، دا یوه ورځ نه وه، یوه جمعه نه وه، یوه میاشت نه وه، یو کال مسلسل دا رقم ته چې څوک سره جلا کېږي، مور او زوی سره جلا کېږي، پلار او زوی سره جلا کېږي، او کوروالا او سړی سره جلا کېږي، صرف د دین په خاطر باندې. نو ام سلمہ به له سهاره څخه تر مازګره پورې به یې ژړل. یو وخت د دې په قریبانو کې یو د اکا زوی د هغې چې کله د دې حالات ولیدل چې دا خو زنانه ده له سهاره تر ماښامه زاړي، دا جمعه نه ده، میاشته نه ده، دوی نه دي، درې نه دي، پنځه نه دي، یو کال تیر شو مسلسل دا پره کال د ښځې زړل. نو د هغه اکا زوی پر دې باندې یو څه رحم رالی، د قبیلې مشرانو ته یې وویل چې موږ دا زنانه ولې راګرځولې ده، موږ خو به کار له ابو سلمہ سره وو، د دې زنانې په دې کې څه اختیار دی؟ ابو سلمہ خو لاړی و مدینې منورې ته هجرت و، نو لهذا راسئ و دې ته نن اجازه ورکړو. یو کال تیر شوی دی، له یو کال وروسته بیا و ام سلمې ته د هجرت اجازه وسوه، دغو کسانو پرېښوه. دا ورځي بیا د ابو سلمہ و قبیلې ته ورځي، خپل بچی له هغو څخه راخلي، هغو خپل بچی یو کال بعد ورکړو. تاسو اندازه ولګوئ، ډېر کسان په مجلس کې دا رقم ته شته چې هغه خپل بچیان لري، او د بچي جدایي انسان ته معلومیږي، له یوې ګلۍ څخه چې بلې ګلۍ ته ولاړ شي، ټول کور پسې راوتلی، مور پسې ګرځي، پلار پسې ګرځي، د اکا زوی پسې ګرځي. هغه کوچنی به په یو کور کې وي، صرف د دوی له سترګو څخه د یو ګانټې دپاره نابینا شي، نه ویني، دا هغه چا ته معلومیږي چې د کوم چا اولاد وي. او داسې د اولاد په خوږو باندې چې له اولاد له انسان څخه یو کال ورک وي، د یو کال لپاره باندې خبرې چې ظالمانو درڅه وړی دی، او خپل سړی یو کال له تا څخه جلا کړی دی. نو ام سلمہ ته یو کال بعد اجازه وشول،
له یو کال وروسته بیا دا ورځي د ابو سلمه و قبیلې ته بیا هغو ته زارۍ او خواستۍ کوي له هغه وروسته بیا خپل بچی ورکوي په زارۍ او خواستیو باندې له دې وروسته ام سلمه او خپل بچی سلمه چې دی دا په اوښ باندې سپرۍ پر لاره باندې روان دي چې کله مدینې منورې ته روان سو د تنعیم په نامه باندې یو ځای دی دا د یو ځای نوم دی په دې ځای کې عثمان بن طلحه په مخه باندې ورغی عثمان بن طلحه چې ولیدل چې پر اوښه باندې یو زنانه یو ماشوم ورسره دی یو څوک هم نسته نه قافله ده نه څوک ملګري لري نو پوښتنه یې ځینې وکړه چې ته چیرې روان یې دا ورته وایي چې زه مدینې منورې ته ځم هلته صحابه کرامو ته ګوري په هغو کې څومره جذبه ده په هغو کې څومره خیرخواهي پرته ده چې له مدینې څخه مکې ته را روان دی دا خپل سفر یې پرېښوی فورا یې هغه د دې د اوښ مهر ونیوی هغه یې پر لاس نیولی دی مخته روانه روایاتو کې راځي چې کله به د آرامېدو ځای رالی یا به د خوراک ځای رالی یا به د څښاک ځای رالی دا څه معمولي فاصله نه ده دا حاجیان وایي تقریبا دومره فاصله ده لکه دا ځای و کراچۍ اندازه ولګوي له مکې تر مدینې پورې دومره فاصله ده له دې ځای چې یو ماشومه یو زنانه روانه یې هجرت کوي نو عثمان بن کله د دې حالات ولیدی هغه ورسره ملګری دی پر لار نو چې کله د خوراک ټیم راسي یا د څښاک ټیم راسي یا د ضرورت ټیم راسي روایاتو کې راځي چې عثمان بن هغه اوښ کښېنی داسې ښه لرې ولاړ سي ځینې له هغه وروسته چې د خوراک ټیم یې دی خوراک وکړي د څښاک ټیم یې دی څښاک وکړي یو څه ځان ارام وکړي په دغه ځای باندې له هغه وروسته دی پر اوښ باندې سپاره سي بیا عثمان بن تر دې پورې چې دغه عثمان بن عفان له دې سره تر مدینې منورې پورې ملګری و چې کله د مدینې منورې یو کلی دی هغه کلی چې په هغه کې ابو سلمه اوسېږي د دې سړی دی چې هغه کلی راورسېدی دې ته یې وویل چې دا هغه کلی دی چې ستا سړی دلته ګزاره کوي نو عثمان بن ام سلمه و خپل سړي ته ورسوله دا خپل سفر یې ټول پرېښوی له هغه وروسته بیا دی له مدینې څخه مکې مکرمې ته خپل سفر راکوي په خپل کار پسې را روان دی هغه لاره یې ټوله پرېښې وه چې کله یې دا خپل سړي ته ورسوله له هغه بعد بیا را روان شو نو اول هجرت چې کړی دی دا د محمد رسول الله ورور رضعي ورور دی ابو سلمه نو په زنانې باندې هم غټ امتحان رالی په ده باندې هم غټ امتحان رالی چې خپل اولاد یې پرېښوی خپله کوروالا یې پرېښوی د دین دپاره صحابه کرامو یو عجیبه قرباني ورکړې دي